अस्सलामुअलैकुम मलगुरो इंडिया द पाकिस्तान और द चाइना खिलाफ द जंग मुकम्मल तैयारी शुरू कड़ी द खपल अवामो ते ट्रेनिंग वर्कुल हम शुरू कड़ी दी द इंडिया डिफेंस मिनिस्टर हम यो ढेर गट ट्वीट कड़ी दे چې د خپل جهاز جوړولو اراده کړې ده انډیا اوس خپل جنگي جهازونه جوړول غواړي پس وجه باره باندې هم تفصیلا خبره کو خو بل طرف ته انډیا نه علاوه پاکستان او چاینا هم خپل ځان مضبوطولو د جنگي ساز و سامان نور هم مضبوطی اعلان کړی دی چاینا پاکستان ته د یو بل جهاز او د یو بل میزایل ورکولو اعلان هم کړی دی چې په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ډیر اهم اپډیټس دی په دې ویډیو کې انډیا د پاکستان او چین خلاف د جنگ مکمل تیاریاں شروع کړې دي انډیا په خپل 22 ضلعو کې لوکل عوام ټرین کړي دي یعنی خپل عوام ټرین کړي دي چې شری په مونږ هوایي حمله کیږي نو تاسو بزان څنګه بچ کوئ خپل مختلف طریقو سره عوامو ته ټریننګ ورکړي دي دروازې کې شری وای دروازې په مونږ هوایي حمله کیږي نو دروازې بزان څنګه بچ کوئ او کچری د شپې په مونږ باندې حمله کیږي نو د شپې بزان څنګه بچ کوئ د دې ټریننګ باقاعده غیبه آغاز کوي ډیر زر آغاز کوي چې په 29 مې باندې دا هر څه ټریننګ شروع کول خو د وجوهات په وجه باندې خبره پوسټپون شو او دوباره به دغه 22 ضلعو کې عوام ټرین کوي او د عوام په دې وجه ټرین کوي چې دای با کې د شی بیا به د حمله د دې سوچ وي ځکه انډیا چې کوم اپریشن سندور خبره کوي ای ویل د مونږ اپریشن ختم نه دي مونږ بر پاکستان نه بدلا غلمو پاکستان دوباره حمله کوي دا انډیا وای بار بار غي دا یو خبره کوي جی بل طرف ته دا کم اپریشن چې د کم اپریشن کې د خپل عوام ټرین کوي دی اپریشن شیلډ نوم ورکړی دی اپریشن شیلډ نوم ورکړی دی او انډیا سره اصل کې غټ سپورټ چې کم دی هغه د اسرائیل دی اسرائیل په دې وجه سپورټ کوي چې د پاکستان یا د مسلمان ملکونو چې کم وی دی په جنگ کې لګیا وي او دی نه زه ما چې زه په غزه فلسطین کې سم کوم چې دی لزه نه کارم دی ما نه ویني یا دی د ما خلاف आवाज نه چتای انډیا اصل کې د پاکستان او چین خلاف ځان مکمل تیار کولو کوشش روان کړی دی انډیا وایي چې موږ خپل یو 5th جنریشن سټیل ټیکنالوژي والا جهاز هم تیارو سټیل ټیکنالوژي دی لوي شي چې هغه جهاز په اسانه باندې ریډار نه رانسی کم جهاز کې چې سټیل ټیکنالوژي وي او سټیل ټیکنالوژي 5th جنریشن جهازونو کې وي جی نو د انډیا ډیفنس منسٹر راجنات سنگ ویلي دي چې موږ په ایڈوانس 5th جنریشن جهاز تیارو چې دا غي لپاره 15 کروڑ روپۍ چې کم دي انیشیل وقف کړی دي دا غي انیشیل ابتدایي خرچه ده او راتلونکي ټایم کې په نور پیسې هم په دې جهاز جوړولو لپاره لګي انډیا وایي ک مونږ خپل دفاعي سیستم مضبوطول غواړو او کچره د مونږ خپل دفاعي سیستم مضبوط وي نو مونږ به د نور ملکونو محتاج نه یو یعنی فرانس وغیرہ دغه ملکونو به مونږ محتاج نه یو مونږ خپل ډیفنس سیستم ځان له خپل باندې مضبوط او دا د انډیا اوس یو نوې میشن دی خو بل طرف ته چاینا چې کم دی هغه د انډیا په هر څه باندې د هر راز غي لپته لګي او چاینا هم خپل تیاریاں روان کړي دي انډیا به اوس 5th ټیکنالوژي او 5th جنریشن والا جهاز جوړي او چاینا الریډي په 6th جنریشن جهاز باندې کار روان کړی دی اوس چاینا پاکستان ته یو گیفت هم ورکړی دی چاینا او پاکستان لا یو جهاز ورکول چې J-35A نوم دا په 2028 کې ورکول خو چې اوس د چاینا J-10C جهاز پاکستان کامیاب کو نو چاینا زر دغه جهاز تیارول شروع کړي چې دا به پاکستان ته J-35A جهاز اوس نو ول ورکړي جون 2025 کې چاینا پاکستان ته J-35A جهاز ورکړي اور پاکستان ته دا هم ویلي چې رستاسو هر څومره جنگي ساز و سامان میزایل جهاز وغیرہ لګي موږ به تاسو له 50% ډیسکاونټ ریټ باندې درکو لکه نور ملکونو له چې موږ په اسه مثال خبره چې په 10 روپۍ ورکو تاسو له په 15 روپۍ درکو لکه دا اسه ما مثال درکو په 15 روپۍ دا نه وي خو بیا او چاینا مخکې پاکستان ته PL-15 میزایل ورکړو اوس په ول PL-21 جهاز ورکړي میزایل ورکړي جی PL-21 میزایل چې کم دی هغه د PL-15 میزایل نه هم مضبوط دی د PL-15 نه پکې هم ټیکنالوژي ښه ټیکنالوژي ده نو چاینا د پاکستان خبر بور مرسته شروع کړې ده چاینا پاکستان سره په هر ځای کې کلک ولاړ دی او صرف پاکستان سره نه افغانستان سره هم چاینا رو د لاس ملاولو کوششونه روان کړي دي جی په دې ویډیو کې دا اهم